فرمایل اخرج عدو الله انا رسول الله، اے دا الله دشمنا وزه د دې ماشوم نه، زه د الله رسول یم صلی الله علیه وسلم، زه ته حکم کوم. وګوره دم اچول هم ثابت دي. پاتې شو دا چې په حدیث مبارک کې خدام ذکر شته من علق تمیمه فقد اشرک، چا چې تعویذ واچولو دا شرک یې وکړو. نو د دې حدیث بیا څه مطلب دی؟ علامہ سیوطی رحمه الله په فیض القدیر کې فرمای المراد من علق تمیمه من تمائم الجاهلیه یظن انها تدفع او تنفع فإن ذلك حرام وكذا لو جهل معناه وإن تجرد عن الاعتقاد المذكور فإن من علق شيئا من أسماء الله الصريحة فهو جائز بل مطلوب محبوب فإن من وكل إلى أسماء الله تعالى أخذ الله بيده. دلته د تمیمین به د حدیث کې مراد دا دی چې هغه تعویذ چې پای کې الفاظ شرکیه لیکل شوي یا داسې الفاظ لیکل شوي چې د هغې معنا او مراد واضح نه یا پکې د غیر الله نه مدد غوښتلی شوي، د ستورو نه، د اسمان نه، د اور نه، یا د غټو غټو کافرانو یا فرعون یا فلا یا فلا نومونه پکې لیکل شوي، نو داسې قسم تعویذ اچول دا ناجایز دی او شرک دی. د دې نه علاوه وي صحیح کلمات پکې لیکل شوي وي، نو دا مطلوب هم دي محبوب هم دي، دا اچول جایز دی. والسلام.